بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکي. الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د ماه رجب حواله سره ده او ډیره زیاته خاص وظیفه ده او پاورفل وظیفه ده او ډیره زیاته زر اثرناک وظیفه ده. دا وظیفه په رجب کې کول شي، په شعبان کې کول شي، رمضان کې کول شي. ایو بنده دا سره چې هغه ته هر قسم مالی مشکلات دي او د به هغه کې راګیر شوی دی، د هغه د پاره کول شي. دا رنګ د رزق د اضافه لپاره دا وظیفه کول شي. نو کو دا وظیفه دی وکړه ان شاء الله رزق به ډیر زیات پراه وي. دغه رنګې د قرضونه د نجات د فارم دا وظیفه کول شي. یو بنده داسې دی چې هغه دا وایي چې زمونږ دروازې دي دا کولو شي، رزق د موږ ډیر زیات راشي. ان شاء الله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک د دوی دروازې د رزق ته دا کولو کی. صرف 3 ورځې عمل دی، 3 ورځې موږ دا وظیفه وکړو. ان شاء الله العزیز تاسو به تماشا کوئ چې الله پاک د کم زینه تاسو ته رزق راولي. نو دا وظیفه د چاولو په دانو باندې با دا وظیفه مونږ کوو. فرمایي چې کم سړی د چاولو په دانو باندې دا وظیفه ووایي نو د دې سړی په ژوند کې به دا بهار راشي، په ژوند کې به سکون راشي. مکمل چې کومه طریقه ده دا زه تاسو ته وایم، هو ویډیو سکیپ کوئ مو چینل سره سبسکرایب کړئ. خوږو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د ماه رجب حواله سره ده. د رزق تقسیم د الله پاک کوي او په خپل لاس باندې الله پاک هر چا ته رزق ورکوي. الله پاک غواړي موږ نه رزق اغستیم شي، الله پاک غواړي موږ ته راکولم شي، الله پاک غواړي موږ ته ډیر زیات رزق راکول شي. الله پاک څوک نشي منې کولی چې الله پاک ته څوک وایي چې د پلان کې رزق دام ورکوه. نو د رزق وعده الله پاک کړی ده او رزق الله پاک تقسیموي. نو چې څومره منګه غواړو د الله پاک نه غواړو. الله پاک ګوري چې زما را باندې څه کوي، دا زمانه سوال کوي که دا زمانه سوال نه کوي. نو کوشش محترمه کو چې څه سوالم کوم د الله پاک نه کوو. نو چا چې دا وظیفه کړې ده د هغوی په ژوند کې باغ و بهار راغلی دی. د هغوی په ژوند کې څومره مسایل دا ټول مسایل دا او ته الله پاک ختم کړل او ښکلې د سکون زندګي او ته الله پاک دا ورکړله. ډېر داسې خلکو چې هغوی په کورونو کې به جګړه وي، د دې وظیفې په برکت باندې د هغوی دا جګړې دا په محبت باندې الله پاک دا بدلې کړلې. ډېر داسې خلکو چې هغوی ته د رزق مسله وه او دا وظیفه یې وکړله، د هغوی رزق مسله دا حل شوله. د ښځې او د خاوند نه به په مخه جګړې وي. الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې ډیر کورونه محترمو دا روغ کړي دي. ډیر زموږ هغه غرونه هغه خویندې چې هغوی په قرضونو کې راګیرو، داسې په قرضونو کې راګیرو چې چلو ورتلو چې څنګه به دا قرض موږ ختم کوم. د دې وظیفې په برکت باندې الله پاک د هغوی نه قرض محترمو دا ختم کو. د دې وظیفې ډیر زیات برکات دي. د چا کو په کور کې برکت نه وي او دا وظیفه شروع کی ان شاء الله العزیز الله پاک به کور کې برکت راولي. الله پاک به د انسان له کور کې سکون راولي. بعض وخت کې ټول کور خلک بیماران وي، ماشومان دا بیماران وي او چاته ټینشن وي، ډیپریشن وي. ان شاء الله العزیز تاسو یو پیر دا وظیفه وکړئ، تاسو بیا تماشا کوئ چې تاسو ژوند په دې کې څنګه بهار راځي. د دې طریقه چې کومه ده داسې طریقه چې کله موږ دا وظیفه کوو نو د هغې نه مخکې به چارندام وکړو. چې کله موږ چارندام وکړو بیا به د هغې نه بعد لږه غوندې صدقه ورکړو. د چا څومره وس کېږي د هغې مطابق دي لږه شان صدقه ورکړي. بیا د هغې نه بعد یو لوټ راوالي د پیسو، کو د 10 روپو لوټ رالي، کو د 500 رالي، کو د 100 رالي، کو د 500 رالي، یو لوټ د راوالي او دغه رنګې یوه لپه دا د وروجو راوالي، چاول چې ورته ویلی کېږي دا د راوالي کیرې دي. او په دې چاولو باندې د ټول نه اول دی درود شریف 3 پیرې وایي. چې کله درود شریف ویلې 3 پیرې
بیا به د هغې نه بعد سورة الکوثر دا به 129 پیرې ووایي، سل پیرې او ورپسې یو کم 10 پیرې. نو 129 پیرې به سورة الکوثر ووایي، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف ووایي، او بیا به د هغې نه بعد دغه چاول په هغې باندې دم کی، او دغه چاول به د کمرې سر ته دا به اولي باره چې څونه مرغۍ دي دا به راشي او دا به وخوري انشاءالله العزیز. دا هم د یوې ورځې عمل شو. د دویمې ورځې عمل دقه لوټ به راوالي په دویمه ورځ، دا به لګیا نه، دقه لوټ به راوالي او دغه رنګ یو موټی چاول به نور راوالي او هغه به دم کی. نو کله دې دم کړل نو دغه لوټ به بټوه کې کېدی او دغه چاول به بره د کمرې سر ته وولي، کارغان به راشي، مرغۍ به راشي او دا به وخورېسته. دغه رنګ په درېیمه ورځ باندې به دقه لوټ بیا راوالي او دغه رنګ چاول به نور راوالي چې یو لپی دغه رنګې په هغې باندې دقه وظیفه وکوئ. انشاءالله العزیز تاسو بیا تماشه کوئ چې ستاسو ژوند کې باغ و بهار څنګه راځي. فرمایي چې کوم سړی په بل چا باندې رحم کوي الله پاک په دوی باندې رحم کوي. چې موږ دغه مرغو ته دغه یو څه بل څه ورچو، دانې ورچو یا موږ ته چاول ورچو، ته روټۍ ورته میده کوو، انشاءالله العزیز الله پاک به زما او ستا رزق دا به ضرور پراخه کوي. نو څونه ملګرو چې دا وظیفه کړې ده د هغوی کار شوی دی، او اوس چې څومره کسان دا ویډیو ګوري دا وظیفه کوي، الله پاک د ټولو ورونو د ټولو خویندو کار دا وکړي. نن زموږ وظیفه دا شوله چې کوم سړی په رجب کې یا شعبان کې یا رمضان کې د سورة الکوثر دا وظیفه کوي چې یو پیره درود شریف وایي یا 3 پیرې درود شریف وایي او 129 یا 130 پیرې دا سورة الکوثر وایي، بیا د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایي، په هغې باندې چاول دمی. دا عمل به 3 ورځې کوو انشاءالله العزیز. بیا به موږ تماشه کوو چې الله پاک زموږ او ستاسو ژوند دا څنګه بدلوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.